د واده اوله شپه باید څنګه وي؟ پاملرنه، دغه موضوع ډیره مهمه هم ده او له ما څخه ډیرو ملګرو غوښتنه هم کړې وه، نو مجبوره سوم چې دغه موضوع له تاسو سره شریکه کړم. کله چې ښځه د میړه و کور او خونې ته راوستل سوه، نو د هر مسلمان په ذهن کې باید دا خبره وي چې اوس نو کوم ادب او اصول پر ځای کړي چې هغه په لاندې ډول دي. لومړی به اودس تازه کړي، بیا به 2 رکعاته صلات الحاجت د حاجت لمونځ وکړي، بیا به د خیر، برکت او په خپلو منځو کې د توافق، یووالي، پاکې مینې او همدارنګه د صالح اولاد د حصول لپاره دعا وکړي. دویم، میړه او میرمن دواړه باید د واده تر شپې د مخه ځانونه دومره ستړي نه کړي چې د واده په شپه ستومانه او په تکلیف وي. یو ورځ تر مخه باید آرام وکړي چې د واده په شپه دواړه خوشحاله، بشاش او بدن کې تازګي وي. دریم، دغه د طبیعت خوشحالي که په اسبابو سره ترلاسه کیږي تنظیم دې وکړي، مثلا میوې یا داسې نور د خوراک شان، خوشبويي او د خونې د زینت سامان خپله وسه ښه کار دی. مګر بعضې کسان په دې کې ډیر تری او تجاوز کوي او له حد څخه زیاتې پیسې په دغو زیب و زینت خرڅوي. دا ناروا کار، اسراف او د شیطان عمل دی. په هر کار کې درمیانوالی کول بهتر دی. څلورم، که مهر معجل تلواري رواج نه و، نو یو شی دی د مهر څخه علاوه چې د دې د طبیعت رعایت پکښې موجود دی، هدیه، سوغات ورکړي. نو که مهر یې هم په ځنډ سره وي او دغه سوغات هم ورنه کړي، نو د دې څخه فایده اخیستل د مردانګي، غیرت او د شرافت خلاف کار دی. پنځم، په اول ملاقات کې دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو پر تاسو باندې دی د الله تعالی سلامتی او رحمتونه وي ووایي. بیا به د ښځې پر تندي او وریښتانو باندې لاس ونیسي او دا دعا به ووایي: اللهم انی اسألک من خیرها وخیر ما جبلت علیه واعوذ بک من شرها وشر ما جبلت علیه. رواه ابن ماجه ژباړه: ای الله جل جلاله، زه ستا څخه د دې خیر و برکت او د دې د پیدایشي خصلت خیر و برکت چې تا پر هغې باندې پیدا کړی دی طلبګار یم، او د دې د شر څخه او د دې د پیدایشي خصلت د شر څخه پناه غواړم. همدارنګه د سلف صالحینو او بزرګانو څخه هم دغه عمل ښکاره سوی دی چې په مناسب وخت کې خپلې میرمنې ته چې ډیره په سنګار او زینت باندې مزینه سوې وي، د دنیا پانیوالی، د مال بېثباتي او داسې نور د ښه ژوند ارزښتونه بیان کړي چې مخه یې د دین و طرف ته سي، او بیا په قرار خپل تعلق او د محبت خبرې ورسره کوي. د دې خبرې به زیات خیال کوي چې خاوند او میرمن د واده تر مخه بالکل پردي وه، په منځ کې هیڅ قسم تعلق نه و چې د نکاح په ذریعه تعلق پیدا سو، نو ظاهره خبره ده چې په یو وار الفت نسي پیدا کېدلی. نو ځکه په جمع کولو کې به تلوار نه کوي، بلکې شپه او دوی به فقط انسیت او محبت او خوشطبي خبرې وي. بیا به قرار خپل طرف ته مایله کړي. که یې په جمع کې تلوار وکړ، نو د لاندې څو نقصاناتو خطره شته. اول، د کوروالا په ذهن کې دا خبره ځای نیسي چې د نکاح مقصود صرف شهوت پوره کول دی او بس. دویم، ښکاره خبره ده چې ښځه فطرتاً باحیا وي، هغه داسې ژر د وتي لپاره نسي اماده کېدلی، او که اماده کېده نو یې هم ژر په خواهش کې زیاتوب نه راځي، ځکه نو نارینه به ژر فارغه سي او د دې خواهش به ناتمامه پاتې سي او لذت به محسوس نه کړي. دریم، په اول وارې د وتي په بکارت پرده ځایلیږي، تکلیف ورکوي، او په ښځه کې خواهش نه وي، نو ښځې ته د دې پردې ځایلیدو تکلیف زیات وي، او د دې په وجه میړه ته هم په زړه کې د دغه عمل په وجه کراهت او بدخوندي پیښوي. د ښځې په نږدېوالي کې یوه ضروري خبره په ذهن کې ونیسئ، هغه دا چې تر نکاح وروسته یو نوی حالت او نوی ژوند د انسان و مخ ته راځي، او په هغه کې یو عجیبه او زړه راښکونکي حالت د انسان و مخ ته راځي. په داسې موقع کې ځان کنټرولول بې حده ضروري دی. خپل ټول عشقي طبیعت به نه ظاهروي. که دا کار وکړې، دا ښځه خبره در باندې مني او خپلې غوښتنې در باندې تسلیموي، او نه به ښځې ته د منځ یا خادمې په نظر ګوري چې بد رویه او بد اخلاقي اختیار کړي. ستا به دا خیال وي زه یې لاندې کوم او یا زه خپل هیبت پر اچوم. حال دا چې په داسې زیاتو سختیو سره به د ښځې په زړه کې د خاوند پر خلاف نفرت او د حقارت جذبات راپورته سي چې د لوی نقصان سبب ګرځي. ښځه فطرتاً د سړي محبوبه وي او ستا په پټو کارو کې مددګاره وي، نو ځکه د محبت او الفت اظهار به هم ورسره کوي، سره د دې چې ستا عزت او وقار هم پر ځای وي. په دغسې تدبیر باندې د دواړو په منځ کې خوشحالي پیدا کیږي او ستا قوام او حکیموالی به هم باقي وي. خبرداری، که واده د باکرې چې واده یې نه وي سوي ښځې سره وي، نو په اول صحبت کښې د بکارت د پردې د پرې کولو په وجه تکلیف زیات وي او بیره ورسره وي. په دغه وخت کې باید په ډېره نرمۍ معامله ورسره وسي، حرکت باید کم وي. دویم، که چیرې د باکرې ښځې سره واده وي
او دغه د بکارت پرده موجوده نه وي نو صرف د دغه پردې د نه درلودو په وجه باید متهمه نسي او دا ډیره سخته ګناه ده چې ښځه په دغه عیب بې تحقیقه متهمه کړي ځکه چې فقهاو کرامو او طبیبانو فرمایلي دي چې کله د یوه لوړه ځای څخه د راغورځېدو یا د یوه ځای څخه د رالوېدو یا د زیات حیض په وجه باندې یا دا چې ډېر عمر یې واده نه وي سوی په دغو صورتونو کې هم د ښځې د بکارت پرده له منځه ځي. ډېر خلک په دغه مسله کې ډېر بې پروایي کوي. که د دغه مذکوره عذرونو په خاطر دغه پرده لرې سوې وي او ته پر دې ښځه باندې تهمت ولګوې نو د دې به څومره لویه ګناه وي او ټول عمر به شعراوي